تاسو پوه شولې موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وتلو لارې ورته پکې جوړې شولې نه داسې نشي کېدلی دا ظاهري معنا باندې موږ نشو اخیستلی دا څنګه کېدلی شي چې په دریاب کې لاره جوړه شي اوبه د یو بل نه جدا کېږي نه نو معنا یې وکړله دلته د دې نه مراد چې کوم دی نو د کفر سیلاب دی د کفر په سیلاب کې الله موسی علیه السلام له د نجات لارې ورکړلې تاسو پوه شولې وجه ورله څه ویله وی دا نشي کېدلی چې اوبه به یو ډوبول به نه کوي انا لله و انا الیه راجعون الله خو قادر دی په دې باندې یدبر الامر مدبر د ټولو امور الله دی تدبیر چاته ویل کېږي النظر علی ادبار شیء د یو شی په عواقب او په نتایجو باندې چې کم دی نو نظر کول او دا څوک کوي دا الله کوي نو کو الله وغواړي اوبه به یې ډوبول به نشي کولی موسی علیه السلام اور به یې سوځول به نشي کولی ابراهیم خلیل الله علیه السلام تاسو به دې خبره باندې ورسېدلې نه یې ما ته وګورئ د سر سید احمد خان د یو ساینسي نظریې د وجې نه دا عقیده لرله او ساینسي نظریه زمونږ او ستاسو په دې کتابونو کې اوس هم پړاویږي نیچر کین ناٹ چینج وی فطرت نه بدلیږي چرته الګا د غوي زمانو ولې نه بدلیږي فطرت د اوبو ډوبول دي ته کین ناٹ چینج دا د سره کې دی نشي ولې نشي کېدلی مسلمان په ذهن کې دا خبره ته ورچې موسی علیه السلام ته الله د اوبو دا فطرت بدل کړي نو دا معجزه چاته ویل کېږي خارق العادت امر چاته ویل کېږي دا کرامت چاته ویل کېږي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو دا د هغې یو فلسفه راغله او دا د نیوټن یو قانون د هغې د وجې نه راغله او د الله نظام ته وګوره څوک چې د قرآن معنا د ساینسي فلسفې د وجې نه بدلوي دا انتهایی احمق انسان دی دا د دانشور مه وایه اسکالر ورته مه وایه دا انتهایی احمق انسان دی تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه د قرآن کریم معنا او تشریح او تفسیر دا به د ساینسي اصول او نظریاتو په رڼا کې نه کوئ دا به د قرآن او د سنت او د اکابرو د علماو د اسلافو د تعبیراتو د تشریحاتو په رڼا کې کوئ ساینسي نظریه خو نن یوه ده سبا به بدل شي نو ما ته وګوره سر سید احمد خان د ساینسي نظریې د وجې نه انکار وکړو د دقې معجزاتو نه چورلټ انکار وکړو چې دا ظاهري اوبه نه وي چې موسی علیه السلام ته پکې لاره جوړه شوې وه او نه دا ظاهري چې کم دی نو حقیقي وورو چې موسی علیه السلام ته الله یخ کړی تاسو پوه شولې په خبره باندې د دغې ساینس ته یو نظریې د وجې نه نو وروسته ورپسې بل ساینسدان راغی ګوره د الله نظام ته وګوره ښه وروسته ورپسې بل ساینسدان راغی آینسټاین ورته وایي نو هغه بله فلسفه ورکړله هغه وی نه یو نیچر دی یو سوپر نیچر دی نیچر دا وایي چې اوبه به ډوبول کوي خو په دې کې یو مؤثر حقیقي سوپر نیچر دی چې هغه الله دی خو هغه وغواړي نو اوبه به یو ډوبول به نشي کولی نو سر سید احمد خان فتعین الکوتک للباس ګل پوه شولې په خبره باندې که نو په ډاګه دقه شانتې پاتې شو چرته به هم د قرآن کریم تعبیر او تشریح دا به د عقلي اصولو نه تابع کوئ وحی به د عقل نه تابع کوئ ځکه وحی د الله علم دی او عقل د انسان چې کم دی نو فهم دی او د الله علم ډیر وسیع دی ډیر فراخه دی او د انسان فهم هغه ډیر قاصره دی او ډیر کم دی انسان خو د دې غر نه پاخوا څه شی نه دی سره تاسو پوه شولې په خبره باندې که نو انسان د خپل علم او د خپل فهم د وجې نه د الله وحی د خپل ځان تابع کوي دا داسې ده لکه په چنګچي پسې چې اینو ټرک شاته تړی اوس چنګچي دا هغه خو دومره غوندې شی دی هغه چېرته اینو ټرک په ځان پسې شاته چې کوم دی نو راکاږلی شي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو د الله رب العالمین وحی دا د ساینس د اصولو تابع کول دا حماقت دی ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې د الله علم ډیر وسیع دی د الله فهم دا ډیر وسیع دی نو بهرحال فرمایي ښه ان ربکم الله بشک رب ستاسو الله رب العالمین دی الذي ها غزاد ته خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکه فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شوی دی په عرش باندې یا غالب شوی دی په کائنات باندې یدبر الامر تدبیر کوي د ټولو امور ما من شفیع الا من بعد اذنه نشته دی څوک شفاعت کوونکی مگر وروسته د اجازت ته الله رب العالمین نه ما من شفیع نو دا چې کم دی نو ګویا کې نفي چې کله په نکره باندې داخله شي نو معنا د عموم ورکوي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه ما من شفیع یو کس
سفارش کون کې نشته دی الا من بعد اذنه مگر رستو د اذن او د اجازت د چانه د الله رب العالمین نه. ما ته وګورئ د کافرانو بچ کم دینو ګوي کې د بوتانو عبادت کو او دا به ویل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا او کله کله به ویل چې هؤلاء شفاعنا عند الله. د نیکو خلقو تماثیل به جوړ کړو پټوان او تصویران به جوړ کړو هغه به ځان تمخه ته کې خودلیو او بیا به دا ویل چې دا خلق به مو د الله د قهر نه د غصې نه به مخلاصي کنه دا به زموږ سفارش کوي. تاسو پوښلې په خبره باندې کنه. نو الله رب العالمین د دغه شفاعت قهری او د دغه شفاعت جبری دغه نفي وکړه ما من شفیع الله باندې هیڅوک چې کم دینو ګویا کې زور ور کېدل نشي چې شفاعت قهری او شفاعت جبری په طریقه باندې یو ګناهګار د الله نه خلاص کی ها الا من بعد اذنه کو الله ورته اجازه ورکی چې ورسره سفارش وکا نو دا شفاعت قهری بنی دا به شفاعت اختیاری وی بیا دا بسوي شفاعت الله ورته اختیار ور کړی الله ورته اجازه ور کړی هغه شته ده هغه نه انکار نه کیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به د ټول امت لپاره شفاعت کبرا کوي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب فرمایي. حاجی بچ کم دینو ګویا کې سفارش کوي حافظ قرآن به د لسو کسانو سفارش کوي شهید به سفارش کوي عالم دین به سفارش کوي. یو روایت کې راځي الله به ورته فرمایي د اسمان د ستورو په مقدار باندې الله به ورته فرمایي چې څه وکړه سفارش وکړه. تاسو پوه شئ په خبره باندې. او دا لیلة النصف من شعبان دا بیگانه شپه چې کومه وه یا پرونی ورځ نننی ورځ نو په دې باندې چې چا قیام او صیام کړی وي نو حدیث مبارک کې راځي چې د بنو بکر قبیله چې دا څومره چې کم دینو ګډي بيزي دي او دا غي په شا باندې څومره ویخته دي دا غي په مقدار باندې به الله رب العالمین د دې شپې او د دې ورځې د قیام او د صیام په برکت باندې خلق د جهنم د اور نه خلاص کی. نو دا شفاعت شو کنه. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. ليله القدر به سفارش کوي قرآن به سفارش کوي رمضان به سفارش کوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. قرآن او رمضان دا چې کم دینو ګویا کې اخوین تو امین دي یشفعان عند الله یوم القیامه فیشفعان دا به سفارش کی د قیامت په ورځ باندې الله به سفارش قبول کی. ماشوم بچي چې د چا په وړوکوالي وفات شوی دی د چا چې ماشوم زوی وفات شوی دی د هغه مور او د هغه پلار سفارش بچ کم دینو دا ماشوم کی د دې وجه نه مونږ د لپاره دعا سکو اللهم اجعله لنا فرطا. فرط شاته ویل کی نبی علیه السلام فرمای انا فرطکم یوم القیامه زبستاسو نه مخکې رسیدلې په حوض باندې بدرته ولاړ یم. اللهم اجعله لنا فرطا مونږ چې د ماشوم دا دعا کو په جنازه کې اللهم اجعلها لنا فرطا نو دا فرط شاته ویل کیږي ستانه مخکې چې څوک لاړ شي او ستا استقبال ته ولاړ وي هغه ته فرط ویل کیږي. نو دا ماشوم به د خپل مور او د خپل پلار نه مخکې د جنت په دروازه باندې د مور او د پلار د استقبال لپاره ولاړ وي. نو الله ورته فرمای جنت ته ځکه نه څه ته ولاړ. نو حدیث مبارک کې راځي یقوم محبنطئا دی به داسې یو طرف ته ګوري بل طرف ته به ګوري لکه داسې شي چانه چې څه شي ورک شوي که نه او دی هغه ګوري. نو الله رب العالمین ورته فرمایي جنت ته نه ځي دی به ورته یا رب والدای الله زما مور او پلار چېرته دي زما په مرګ باندې هغې ډېر خفه شوي وو زه خو اوس یوازې جنت ته نه ځم مور او پلار رانه مخکې که نو هلو به ځم. نو د دغې ماشوم بچی چې د مور او د پلار د مرګ نه مخکې وفات شوی وي دی به هم شفاعت کوي د خپلو والدینو په حق کې. دا ډېر لوی درد دی ډېر لوی غم وي. ماشوم بچی چې کله د مور او د پلار وفات شي دا د مور او د پلار دپاره ځکه د د ژوند خواږه لا مور او پلار نه وي لیدلي ښه نو د دې وجې نه مور او پلار پسې ډېر خفئ. دغه ټول قسم شفاعتونه چې دي دا شفاعت اختیاریه دي. تاسو ته چې ما ذکر کړل دا کوم شفاعت دا شفاعت اختیاریه دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې یومئذ لا تنفع الشفاعة عنده الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دي کنه چې په هغه ورځ باندې به چې کم دی نو ګویا کې انسان ته د الله د اذن نه بغیر چې کوم شفاعت ته او سفارش ته دا به ورته چې کم دی نو ګویا کې څه فایده دا به ورته نه ورکوي. شاباس نو فرمایي ښه
ما من شفیع الا من بعد اذنه نشتره سوک شفاعت کو ان کے سفارش کو ان کے مگر رستو د اذن او د اجازت الله رب العالمین نا ذالکم الله. نو ما ته وګورئ د دې زین نفي د شفاعت قهري او جبري وشو او اثبات پکې د چاو شو د شفاعت اختیاري وشو. ذالکم الله ربکم فاعبدوه دق استاسو الله دې ربکم رب استاسو دې فاعبدوه پستاسو عبادت کوي د افلا تذکرون آیات نصیحت نه حاصل وی الیه مرجعکم جميعا دق الله رب العالمین طرف ته واپس استاسو دا جميعا پیړه باندې نو دا دق الله رب العالمین تستاسو واپس دا اوس ګوره په دې کې اثبات د بعث بعد الموت ته خام تاسو ویلو کنه چې مکی سورتونو کې توحید بکیږي رسالت بکیږي او بعث بعد الموت بکیږي. ما ته وګورئ آغاز د دې صورت د اثبات د وحی نه وشو تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم اثبات د وحی اثبات د رسالت اثبات د نبوت دا وشو. بیا ورپسې ان ربکم الله اثبات توحید. اوس اثبات چې کم دینو گویا کې د بعث بعد الموت الیه مرجعکم جميعا دق الله رب العالمین ته واپس تاسو د پیړه باندې د ټولو وعد الله حقا او دا الله رب العالمین وعده کړی دا وعد الله وعدا وحققه حقا. الله رب العالمین دا وعده کړی دا او دا وعده به الله ثابتي دا الله ثابت کړی دا ثابت او سچ وعده ده الله د طرفنا. انه يبدا الخلق ثم يعيده دق الله رب العالمین وړمبه کوي خلق لرا الله رب العالمین ابتدا د خلق کوي يبدا الخلق ابتدا د خلق کوي وړمبه پیدایش د انسان دا کوي ثم يعيده او بیا به الله رب العالمین سکی دوباره کوي هم. نو وړمبه پیدا کول ګران وي نو چې وړمبه پیدایش د انسان کله الله کړی دی نو دوباره پیدا کول خو دا ګران کار نه دی. ثم يعيده بیا به الله رب العالمین را معاد کی را دوباره به کی. نو معاد جسمانی پدې کې چې کم دی نو گویا کې دا دهریه او د فلسفه او داغي چې کم دی نو نظریه دا ده چې معاد جسمانی او معاد روحانی دا دواړه نشته. ژوندم بس دقه ژوند چې ختم شو خبره خلاص شوله نه بد د روح دوباره را معاد کیږي او نه بد د جسم چې کم دی نو دوباره سکیږي دا به را معاد کیږي. الکه تاسو په خبره پوهیږئ د نیچریه او عقیده دا ده نیچری تاسو ته مو وی کنه نو د نیچریه او چې کم دی نو گویا کې داغي عقیده دا ده چې معاد روحانی شته دی معاد جسمانی نشته دی. ولی د اډو کې چې یو پیره خاوري شي د خاورې نه بیا اډو کې جوړېدلی شي نشي جوړېدلی. تاسو پوه شئ په خبره باندې نو موږ ورته وایو چې ولی په وړاندې ځل باندې الله د خاورې نه اډو کې نه دی جوړ کړی. آدم علیه السلام د خاورې نه دی جوړ خلقته من نار وخلقتني من طين. نو چې په وړاندې ځل باندې الله رب العالمین د خاورې نه اډو کې جوړولې شي نو په دویم ځل باندې الله رب العالمین د خاورې نه اډو کې جوړولې شي کو نه شي جوړولې. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو ثم يعيده دلته اعاده نه مراد معاد جسمانی او روحانی دواړه دا به سره ولي کوي ښا. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. ثم يعيده اعاده روحانيه وجسمانيه اعاده جسدی او اعاده روحانی دا دواړه به کم دینو گویا کې باغی سره به دا انسان الله سکی دا برامعات کوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو ما ته وګورئ د دې وجنا علما یو ډېر بهترین تحقیق کړی دی ښا. درې عالمونه دي یو عالم دنیا دی دویم عالم برزخ دی او دریم عالم آخرت دی. په عالم دنیا کې د جزا او د سزا تعلق د انسان د جسد او د جسم سره دی. د چې کله غلط کارو کی او اسلامی حکمران خلیفہ د سزا ور کوي نو د جسم له سزا ور کوي. دومره کوړی دي لاس ته نه کټ کا خپې ته نه کټ کا
دومره سزا ورله ورکا، دا ټول د جسم سره تعلق ساتي. تاسو دې خبره باندې ورسېدل. قبر کې چې کم دی نو د عالم برزخ د سزا او د عذاب یا د جزا تعلق دا صرف د روح سره دی. کله کله به اثر په جسد باندې ښکاره شي او کله کله به اثر په جسد باندې ښکاره کیږي نه. خارق العادت به کله کله اثر الله ښکاره کی. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. لکه د قبر نه به خوشبو روانه شي یا مړی به صدی صدی به پتیر شي، کلونه به پتیر شي، قبر چې اوس پړدلی شي نو جسم به تر تازه پروت وي. دا خارق العادت امر دی. تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ. لازمي نه ده ګورئ چې د جنتی جسم دا د نه خاوري کیږي یا دا چې کم دی نو ګویا کې دا د نه خرابېږي. په دې کې د تعفن نه راځي. دا لازمي نه ده ګورئ ځکه د جزا او د سزا د دواړو تعلق په عالم برزخ کې دا د روح سره دی. د چا سره دی؟ د روح سره دی. نن سبا نیچری یو اعتراض دا هم کوي وی دا انسان چې کله مړ شي او تاسو د عذاب قبر قایل یې نو دی چې کله په قبر کې کېښودلی شي نو د مثال خو د لرګي شو په ده کې احساس نشته دی، نو دله د سزا ورکولو چې کم دی نو ګویا کې څه فایده شوله؟ معتزله هم دقه شانتې وي. دی خاورې شو یا دی اوس وځېدو ایره شو یا دی اوبو کې ورتاو شو، د اجزا په اوبو کې اوبه شو. تاسو خبره پوهېږي؟ نو بیا دته د عذاب ورکولو دته احساس نه کېږي د سره. نو تاسو به داسې وایئ چې د عذاب چې د عالم برزخ د جزا او د سزا د دواړو تعلق د چا سره دی؟ د انسان د روح سره دی. کله کله به اثر الله په جسم ښکاره کړي. د جنتی مړي اثر به الله رب العالمین کله کله په جسم ښکاره کړي او کله کله به ښکاره نشي. لازمي نه ده چې خامخا د ښکاره شي. دقه رنګې د دوزخي داغه د عذاب اثر دا به کله کله داغه په جسم ښکاره شي او کله کله به ښکاره نشي. خلق وایي فلان کې قبر نه آوازونه راځي او داسې چې کم دی نو ګویا کې راغلی دی یو حدیث مبارک کې د صحیح مسلم شریف روایت دی چې یو مړی دا خاورو ځان ته نه پرېښودو بهر به یې راړتاوه. نو دا خارق العادت امور دي. کله کله په جسم باندې ښکاره شي او کله کله ښکاره نشي. او ما ته وګورئ په عالم آخرت کې د جزا او د سزا تعلق دا به د انسان د جسم او د روح دواړو سره معن وي. تاسو په دې خبره باندې ورسېدلی. نو خوشحالي به په روح مع الجسد باندې وي او تکلیف به هم په روح مع الجسد باندې وي. تاسو په دې خبره باندې ورسېدلی. شاباس ښه. نو ثم يعيده الله رب العالمین به اعاده د انسان کوي، اعاده جسمانی او اعاده روحانی دا دواړه به پکې کېږي. او بیا فرمایي لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، دې دپاره چې بدله ورکړي الله رب العالمین مؤمنانو ته هغې خلقو ته چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي، بالقسط په انصاف باندې. قسط انصاف یا بالقسط دین مراد چې کم دی نو توحید د باری تعالی دی. قسط نه مراد څه شی دی؟ توحید د باری تعالی دی. باب په معنا د سبب سره شي. الله رب العالمین بهتره بدله ورکړي مؤمنانو ته بالقسط په سبب د څه شي سره؟ د وحدانیت د توحید د باری تعالی منلو سره. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ نو دا دویمه ترجمه چې ما کومه وکړله دا چې کوم دی نو بعضې مفسرینو کړې ده او د خپله معنا چې د دې کومه ده د جمهور مفسرینو کړې ده. والذین کفروا او هغه خلق چې کفر یې کړی دی لهم شراب من حمیم، د دوی دپاره به وي هغه سکاک، شراب سکاک اوبه، من حمیم د هغې ګرمو اوبو نه، ایشېدلو اوبو نه. حمیم ومنه الحمام، کوم ځای کې چې ګرمې اوبه میلاویږي هغه ځای ته څه وایي؟ حمام ورته ویل کېږي. حمام عموما ګرم وي، ګرمې اوبه پکې استعمالیږي، دننه ګرم وي، بهر ته سړی راوځي یخني ورله بیا کېږي. ګرم وي دننه پکې شیشه باندې د پاسه چې کم دی نو ګویا کې د دې ګرمو اوبو د وجې نه خړګۍ راغلي وي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ ځکه هغه بخارات چې کم دی نو ګویا کې هغه په دې شیشه باندې د پاسه پرېوتې وي. یو صحابي رسول دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته خندق په موقع باندې د کافرانو لښکر منځ ته لېږلو نو لوږه پرې ډېره زیاته تېره شوې ده. د صحیح مسلم شریف حدیث دی اصابتنی مجاعة
او فرمایي چې په دغه ورځ باندې ډېره سخته یخه هوا لګېدله، وقر شدید یخه سیلی لګېدله، یک یو څادر مې اغوستی دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه راته چې کوم دی نو وویل څوک به لاړ شي د دشمن دې صفونو منځ ته چې زه وله د جنت ضمانت ورکم. فرمایي صحابه ټول ستړي وو. وی دې درمیان کې د دواړو جهانو سردار مبارک د سترګو نگاه زما سره برابر شوله. نو ما ته فرمایل حذیفه، ما ورته لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله حبیب حاضر یم، په لوږه نه یم، په تنده نه یم، په ستړی نه یم، په یخ نه یم، په توره تیاره نه یم، په تنې تنهایي نه یم، څه حکم راته کې د الله حبیب حاضر یم. نبی رسول الله مبارک فرمایل اضمن لك الجنه، ستا دپاره د جنت ذمہ داري زه اخلم، لاړ شه دشمن صفونو ته او مال اطلاع راوړه. خو ګوره اطلاع راله څنګه راوړه؟ ولا تذعرهم علی، راپارې به را باندې نه ښه، داسې نه چې هلته چې کوم دی نو راز افشا کې چې زه جاسوس راغلی یم د نبی علیه السلام د ملګرو د طرف نه او هغې را باندې خراب برند کې تار عالم خراب کړي او مونږ هم بیا چې کوم دی نو خفه یو. نو دی لاړ شو خاموشۍ سره. فرمایي وي هغې خپل منځ کې خبرې په دې باندې کولې چې یاره څه وکړو، دا خو سیلی هم دا او ډېر لوږه راته هم راغله او په دې منځ کې خبرې څوک پکې زمونږ په منځ کې چېرته جاسوس نه رانه ننوتی، تکه توره تیاره وه. فرمایي په دقه وخت کې مې داسې دغه چې کوم دی نو د هغه شودالینده مې داسې ښایسته ور برابر کړل. ما وی چې یاره ډېر ښه ګزار کولی شم، خو نبي علیه الصلاة والسلام منع کړی وم، نو بس د دې وجې نه خیر دی. فرمایي ما چالاکي وکړله، د خپل ملګري نه مې تپوس وکړو هلکه وایه څوک یې؟ د دې دپاره چې په ما څوک مخکې کېږي زه پې مخکې شم. نو هغه وي زه فلانکی یم فلانکی یم، اوس تکه توره تیاره ده. نو هغه دی بل ته وي چې هلکه شابه ته ووایه. دایره دقه شانتې راتاو شوله، په دې کې چې کوم دی نو ګویا کې مشوره په دې راغله چې ځو بس دی. سیلی د ډېره تیزه، خیمې راله اوچتې کړلې، کټوۍ راله واړولې، څاروي راله اوسغلول. اوس څه ته ناست یو دلته؟ ما غلی غوندې په تکه توره تیاره کې خپې روباسلې رالم. نو فرمایي وي چې زه کله روانېدم که نه ډېره سخته یخه سیلی وه، زما په دې وجود یک یو څادر وغه زما د بیبي و. نو چې زه روان شم نبی علیه الصلاة والسلام دعا شروع کړله شاته، اللهم احفظ اخانا حذیفة عن یمینه وعن شماله. الله حذیفه درلیږم، خدای ډېره ستړې پې تېره شوې ده، ډېره لوږه پې تېره شوې ده، ډېره تنده پې تېره شوې ده، الله یخ موسم دی، خدای ته محافظ شه. اللهم احفظ اخانا حذیفة عن یمینه وعن شماله ومن قدامه ومن خلفه. وایي چې د رسول الله مبارک د خولې نه مې د خپل ځان دپاره دا دعا واورېدله که نه ډېر زیات خوشحاله شوم. خو ناشنا خبره دا ده چې څنګه را روان شوم نو د نبی علیه السلام دعا الله ټک په ټکه قبوله کړله. یخ موسم الله راته داسې ګرم کو که انی امشي فی الحمام، لکه چې زه چېرته په حمام کې روان یم، داسې چې کوم دی نو ګیر چاپېره موسم راته الله څه کو دا ګرم کو. نو منه الحمام، حمیم نه دی ښه، لهم شراب من حمیم وعذاب علیم، او هغه عذاب دردناک دی بما کانوا یکفرون، په سبب د هغې سره چې ودي کفر کوونکي. هو الذي الله رب العالمین هغه ذات ته جعل الشمس چې ګرځولې د انور لره ضیاء رڼا، والقمر نورا او سپوږمۍ د الله رب العالمین نور ګرځولې دی، دا پړق ګرځولې دی الله رب العالمین. اوس ګوره ضیاء چې کوم دی نو ګویا کې اصل د دې زوا او لکه حیاز چې جمع د حوز ده، ضیاء جمع د ضوء ده، تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ دقه رنګې چې کوم دی نو سیاط جمع د صوت ده، نو د اصل کې د ضوء جمع د زوا راتللو، ضیاء ترنه جوړ شوی دی. ډېرې رڼاګانې او د الله رب العالمین نور الله رب العالمین خاوند د رڼاګانو ګرځولی دی. او القمر نور، سپوږمۍ الله رب العالمین خاوند د نور ګرځولې ده. نو د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده، دا مستعاره ده. دې وجې نه ویل کېږي فلاسفه څه وایي؟ وایي ضوء القمر مستفاد من ضوء الشمس. دا د سپوږمۍ خپله رڼا نه ده ښه، دا چې کوم دی نو ګویا کې د کوم ځای نه ورته میلاویږي؟ دا د نور نه ورته میلاویږي. او د دې مثال داسې دی لکه شیشه، شیشه کې قوت انعکاسي الله کې ښودلی دی.
نو شیشه تاسو چې کم دینو بر انور ته ونیسئ دا شیشه چې تاسو کوم ځای ته نیسلې ده نو په هغه ځای باندې دا رڼا ور پرې باسي. تاسو په دې خبره باندې ورسېدلې؟ نو په دې سپوږمۍ کې الله رب العالمین د دې په وړمبني ته باندې د پاسه چې کم پوستکې دی او سرمن ده په هغې کې الله صفت د انعکاس ورچولی دی نو چې په هغې باندې د انور دا رڼا لګي نو دا د انور دا رڼا چې کم دی نو لاندې ځمکې ته را منتقل کړي. د الله ډېر عجیب نظام دی. اوس ګورئ د ورځې انسانانو ته د ډېرې رڼا ضرورت دی، د ډېرې رڼا ضرورت دی. نو الله ورله کامل ضوء دا ورله الله ورکو د نور په شکل کې او د شپې د لږې معمولی رڼا ضرورت دی. صرف سړی په لار نه معلومولی شي، نور چې ډېره رڼا شي بیا سړي له خوب هم نه ورځي که نه. مونږ تاسو کمرو کې اکثر زیرو بلب بلګو د شپې که نه، دا هغه زیرو بلب دی الله رب العالمین لګولی دی. بس داسې معمولی چې ستاسو خوب پې هم نه خرابېږي او چې کوم داسې ضروري چې کم دی نو پاسېدل را پاسېدل شي نو چې دومره یې کم از کم چې تاسو ته رڼا دا درته میلاو وي. اوس کو د ورځې الله سپوږمۍ مقرر کړی وی، د شپې الله نور مقرر کړی دی. نو د سپوږمۍ په رڼا باندې د ورځې ضروریات پوره کېږي لکه دا پوره کېږي نه. ولې؟ ځکه ورځ الله معاش ګرځولی دی. دا خو سبب چې کم دی نو د عیش دی او د معاش دی. نو ته چې کار کسب کې نو د سپوږمۍ په رڼا باندې ته پستن کې تار نشي ورچولی. ورځ کې الله درته دومره ډېره رڼا درکړله چې ته په هغې باندې چې کم دی نو هر څه پې کولی شي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو ګرمایش پکې هم دی او رڼا پکې هم ده او مختلف قسم رڼاګانې دي پکې. نو د انور رڼا دا یو قسم نه دی، رنګونه مختلف دي. ګورئ ښه دا قوس قزح چې کله دا باران وشي او په یو کناره کې تاسو داسې ګول چې کم دی نو ګویا کې یو مختلف رنګونو باندې مشتمل دغه اینی نو هغې کې تاسو رنګونه مختلف لیدلی دي که نه؟ یا چې تاسو کله سحر وختي راوځئ او د دې پاڼې د پاسه یو قطره د شبنم د پرخې پرته وي او دا پاڼه دا اړقېږي راړقېږي، تاسو دې ته لږ په سوچ باندې ګورئ انور راختلی نو په دې پاڼه چې دا کوم یو ساس کې د اوبو پروت دی په دې کې به تاسو ته مختلف رنګونه دا په نظر باندې راځي. دا رنګونه در اصل د دې نور دي. دا پکې الله رب العالمین مختلف رنګونه ورچولی دي. نو دې وجې نه الله سو فرمایل جعل الشمس ضیاء، جمع الله فرمایله ډېر شی مختلف رنګونه دي، مختلف رڼاګانې دي. سور رنګ پکې ځان له سره رڼا ده، شین رنګ پکې ځان له شنه رڼا ده، زیړ رنګ پکې ځان له زیړه رڼا ده. قوس قزح کې د بوډۍ ټال ورته مونږ او تاسو وایو، په هغې کې تاسو په اسانۍ سره لیدلی شئ. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ دا قوس قزح سبل څه شی نه دی، دا د دې باران د وجې نه چې په دې هوا کې د اوبو کومه نمی پاتې شوې ده او ذرات پاتې شوي دي نو د دې نور چې کم دی نو ګویا کې د هغې رڼا لګېدلو د وجې نه د نور د مختلفو حصو مختلف رنګونو والا رڼا ده. دا د هر یو ذرې د دقې اوبو نه د دقې بخاراتو نه هغه رنګ چې کم دی نو ګویا کې هغه مونږ او تاسو ته ښکاره کوي. تاسو پوه شولئ؟ اول قمر نوره اوس چونکې د سپوږمۍ یو قسم رنګ دی د دې وجې نه هغه الله رب العالمین په انوار سره ذکر نه کو بلکې بس سره ذکر کو نور سره ذکر یو قسم رنګ دی. نو تاسو پوه شولئ؟ یو قسم رڼا ده. نو شاباس. نو فرمایي ښه دا نور چې کوم دی د الله رب العالمین دا کائنات نه دي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، حیران شي انسان ګوري دې ته. دا نور د دې ځمکې نه په 15 کروڑ کیلومتر فاصله کې دی. طالب جان څومره؟ تقریبا 15 کروڑ کیلومتر فاصله کې د دې نور نه چې دا رڼا څنګه راوځي دا د ځمکې ته په 8 منټه کې را رسیږي. 100 منټه کې 8 منټه کې دی 8 منټو ته نوري فاصله ویل کېږي. نوري دا نوري فاصله ده. د نور رڼا د 8 منټ نوري فاصلې باندې د ځمکې ته چې کوم دی نو ګویا کې څه کېږي دا را رسیږي. د دې نور د دې رڼا رفتار څومره تیز دی؟ 15 کروڑ کیلومتر فاصله دا صرف په 8 منټه کې طی کوي. الله اکبر. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ او دا نور دې چې کوم دی نو د دې ځمکې نه
تقریبا 10 लाख गुना لوی دی. څومره؟ یعنی چې 10 لکه کره ارض را یوځای کې 10 لکه کره ارض، نو دا به علاقه ور اورسیږي د نور چې کم دی نو ګویا کې جسامت ده 10 لکه. مونږ او تاسو 28% په دې کې چې کم دی نو دا خشکی ده 28.1%. 79.9% په دې کې چې کم دی نو دا اوبدي 79.9% دا اوبدي. په دې 28.1% کې په دې کې چې کم دی نو شپږ بر اعظم دي. شپږ دي اوه دي. دا شپږ بر اعظم باندې د ژوند د تیرولو امکانات شته دی. په دې یو بر اعظم انټارکټیکا باندې د ژوند د تیرولو امکانات نشته دی. په هغې کې بیا زمونږ او ستاسو دا یو بر اعظم دی د ایشیا. په یو بر اعظم کې بیا زمونږ او ستاسو د جنوبي ایشیا ځان لده، او په جنوبي ایشیا کې پاکستان ځان لده. مونږ لا تر اوسه پورې پاکستان چې کم دی نو خپه پخپه نه دی کتلی. ټولو نه زیات پکې زه ګرځم. پوه شولې په خبره باندې؟ نو بیا ټوله جنوبي ایشیا، بیا ټوله ایشیا، بیا شپږ نن اوه واړه بر اعظمه، او دا اوه واړه بر اعظمه صرف او صرف د دې کره ارض د دې چې کم دی نو 28.1% حصہ ده. سوچ کوئ چې 78.9% اوبه چې په کره ارض باندې موجود ده، الله اکبر، دا به څومره لوی وي. او د دې ځمکې چې 10 لکه ګنا لوی چې کم دی نو ګویا کې مخلوق دی د الله، نو هغه انور دی 10 لکه ګنا لوی. دا څه شی دی؟ دا انور دی. تاسو پوه شولې؟ دا الله ډېر عجیب کائنات دی. سړي عقل پکې بالکل ودرېږي. 2013 کې د ساینسدانانو چې کم دی نو یو نوی ریسرچ وکړو. د دې د کهکشاونو یو نوی ګروپ چې کم دی نو هغه پیدا کو، دریافت کو چې یاره د کهکشاګانو یو نوی ګروپ دا شته دی. خو دا تقریبا زمونږ د ځمکې نه 10 ارب نوري سال په فاصله باندې دی. څومره؟ 10 ارب نوري سال. د 8 منټ نوري فاصله باندې زمونږ نه څه دی؟ نور دی. تاسو سوچ کوئ دی ته 8 منټ نو 10 ارب نوري سال فاصله باندې با دا به څومره چې کم دی نو ګویا کې